بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا باسن ریډیو نیټورک دی. زه ستاسو دعاګانو محتاج محمد داود عابد ستاسو په درانه خدمت کې بیا په یو نوې سوچ او په یو نوې جذبه باندې حاضر شئ. او په دغه پروګرامونو کې که تاسو ګورئ نو مونږ کوشش کوو چې هغه اصلاحي موضوعات چې د هغې نه په دغه معاشره کې یو ښکلې هغه هوا او فضا جوړه شي، په دغه معاشره کې یو ښکلی اسلامي بدلون راشي. دغه کوشش کوو، دغه هڅه کوو. نن هم کوشش کوم تاسو سره په روانه کومه سلسله ده او روان کوم زنځیر دی د هغې یو کړی ستاسو مخې ته نن هم کېدم. محترمو، تیرو پروګرامونو کې څنګه چې تاسو ته پته ده د والدینو په حقوقو باندې ما خبرې اترې روانې کړې وې چې دغه مور او پلار دا ستا دپاره ډېر زیات معزز دي او ارمان به وکړي، خو بیا به په تا باندې وخت تیري. که په دغه دنیا کې ونه کړي نو ګورئ په آخرت کې به خامخا دغه ارمان کوي چې کاش ما دغه خپلو والدینو دا خپې ښکل کړې وې او ما کم شریعت چې ما ته د دې په خپو کې جنت ښودلی و، کاش چې دغه جنت ما د دې په خپو کې بیا موندلی او دغه کوشش مې کړی. محترمو، د والدینو حق هغه په انسان باندې ډېر لازمي دی او شامی زمونږ د فقه یو عربي فتاوه ده، هغې لیکلي دي لأن اطاعتهما فرض بلکې فرض عین. اطاعت د دغه والدینو چې دا فرض عین دی په انسان باندې. څنګه چې په موتا باندې مونځ فرض دی نو داسې د دغه والدینو فرمان برداری هم په مونږ او تاسو باندې فرض ده، لازمي ده. څنګه چې یو سړی فرض مونځ پرېږدي او په هغې ګناهګارېږي، نو دغه شان د دغه خپلو والدینو فرمان برداری نه کول، د دې سره ښه سلوک نه کول، د دې خیال نه ساتل، دې خفه کول، دا مونږ په عظیمه ګناه کې اخته کیږو. دا داسې ده لکه یو سړی چې مونځ پرېږدي او یو سړی بې لمازه شي. نو نن تاسو سره کوشش کوم چې په دې موضوع باندې خبرې اترې وکړم چې یو سړی د خپلو والدینو نافرمانی کوي نو د دغې په اړه شریعت څه وایي. د ټول ناول د قرآن مجید یو آیات مبارکه زه ستاسو د وړاندې لولم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. رب العالمین فرمایي که چرته په دې دواړو کې یو یا دواړه ستاسو یعنی تاسو دی لره د بوډاوالي په حالت کې بیا مونده دی د بوډاوالي حالت ته ورسي، یعنی ستاسو په ژوند کې دا دواړو کې یو یا دواړه بوډاګان شي، فلا تقل لهما اف، دی ته اف قدرې مه وایه، او ولا تنهرهما او مې رټې، وقل لهما قولا کریم، او دی سره خشته په نرمۍ باندې خبرې اترې کوي. دا د قرآن مجید آیات مبارکه ما ستاسو د وړاندې ولوستلو. په دې آیات مبارکه کې شریعت انسان مور پلار ته د اف ویلو نه منع کړی دی، یا دغه شان هر هغه کار چې په هغې کې د دغه والدینو خفګان وي، په هغې دغه والدینو ته تکلیف رسي. علما فرمایي د دې آیات لاندې هغه ټول شامل دي. یعنی په دې قرآن په دغه آیات کې د هغه ټولو څیزونو نه ممانعت کړی شوی دی د کمې په ذریعه باندې چې والدینو ته تکلیف رسي. اکه ستا د ژبې یو وینا ده، اکه ستا د لاس یو عمل دی، تا یو کار داسې وکړه چې په هغې ستا نه والدین خفه کېږي، نو دا ستا دپاره حرام دی، دا به نه کې، ناجایز دی ستا دپاره. ته داسې یو خبره د خولې نه وباسې چې په هغې باندې ستا والدینو زړه ته تکلیف رسي، ستا دپاره دا حرام دی، دا به نه وی. څنګه چې یو سړی مونځ نه کوي او هغه ګناهګارېږي، دقه شان د مور پلار چې کوم سړی فرمان برداري نه کوي نو دغه شان به ګناهګارېږي. اوس هر هغه خبره چې په هغې والدینو ته تکلیف رسي، که هغه کنزل دي، که هغه ستغې سپوري دي، که هغه عملي څه کار ته کې هغې لره الله دې نه کي وهل او رټل وي، دا ټول منع دي. شریعت د دې په اړه واضح احکامات لري چې ګورې دا خبرې چې دي نو د خپلو والدینو سره دا منع دي. محترمو، د والدینو فرمان برداری یو ډیر اهم حکم دی د شریعت. مونږ که د قرآن مجید په نور آیاتونو باندې نظر واچو نو د شرک نه وروسته نږدې ذکر رب العالمین د والدینو د فرمان بردارۍ کړی دی. یو آیات زه ستاسو د وړاندې لولم چې په هغې کې د ځینو حرامو کارونو تذکره د رب العالمین فرمای. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم
الله تشرکو به شیئا وبالوالدین احسانا. رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطاب کوي، ای پیغمبره ته د خلکو ته ووایه چې تاسو راشئ چې زه تاسو ته هغه څیز ولولم کوم چې ستاسو رب په تاسو باندې حرام کړي، هغه څیزونه درته وښیم کوم چې ستاسو رب په تاسو باندې حرام کړي دي، او هغه دا دي چې تاسو به د رب العالمین سره هیڅ څیز شریک نه جوړوئ. دویم دا چې د مور پلار سره به احسان او ښه سلوک کوئ، یعنی د مور پلار نافرمانی الله پاک په تاسو حرامه کړې ده. د رب العالمین سره شریک ګرځول چې څنګه په تاسو باندې حرام دي، همدغه آیات کې الله پاک د مور پلار د نافرمانی ذکر کوي چې ګورئ دا هم په تاسو باندې حرام ده. نو دې آیات نه معلومه شوه چې والدینو ته ضرر او تکلیف رسول دا د شرک نه وروسته په دویم نمبر یو ډیر غټ جرم ټاکلی شوی دی. په یو بل آیات کې هم د والدینو سره د احسان او د فرمانبردارۍ ذکر دی، او په هغه آیات کې د رب العالمین د عبادت ذکر دی، او بیا د عبادت نه وروسته د خپلو والدینو د حقوقو ذکر دی. رب العالمین فرمای سوره اسراء آیات نمبر 30 وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. ستا رب دا حکم کوي چې بې د رب العالمین نه به د بل چا عبادت نه کوي، او دویم د مور پلار سره به احسان ښېګړه او ښه سلوک کوي. دغه شان د قرآن مجید نور آیاتونه که مونږ وګورو، رب العالمین د خپل شکریا ذکر کوي چې زما شکر ادا کا، نو ورسره خوا کې د خپل والدینو یعنی د انسان ته د هغه د والدینو ذکر کوي. ان اشکر لی ولوالدیک سوره لقمان 14 نمبر آیات کې، ای بنده زما شکر ادا کا او د خپل مور پلارم شکر ادا کا. نو د دغه ټولو آیاتونو نه معلومه شوه چې د والدینو فرمان برداری راضي کول دا په انسان باندې لازم او ضروری دي، او دا هم ته ثابته شوه چې څنګه دغه خبرې ضروری دي، نو داسې د والدینو نافرمانی چې ده دا ګناه کبیره ده، دا یو لویه ګناه ده. انسان ته د والدینو د حقوق و اهمیت ته دغې نه معلوم شو چې قرآن مجید کې رب العالمین د یو اهم حکم بیان کوي، نو ورسره خوا کې د والدین د حق بیان کوي. لکه تاسو ته ما د رب العالمین د شرک ذکر وکړه چې دا شرک دا یو ډیره اهمه مسله ده چې الله پاک هر څه بخي. ان الله لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک. الله د شرک نه علاوه هر څه بخي. شرک یو داسې عظیمه ګناه ده چې هغه نه بخي، نو دومره عظیمه ده الله پاک ورسره د والدینو فرمانبرداري او نافرمانی ذکر کړه. ګورئ چې نافرمانی هم دغه شان لویه ګناه ده د والدینو. محترمو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو تراشو مونږ وګورو، نو په هغې کې هم دا یو خبره مونږ ته واضحه کیږي چې د مور پلار نافرمانی دا حرامه ده. د مور پلار خبره نه منل دا حرام دي. څنګه چې یو سړی غټه ګناه کوي، زنا کوي، غلا کوي، ډاکه کوي، او په هغې دی ګناهګاریږي، دقه شان بلکې د دې نه زیات انسان د والدینو په نافرمانۍ باندې ګناهګاریږي، هغه که مور ده او که هغه پلار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان الله حرم علیکم عقوق الامهات. بخاری شریف روایت دی، د مسلم شریف روایت دی، مشکات المصابیح ذکر کړی دی. نبی علیہ السلام فرمای بېشکه الله پاک په تاسو باندې د میاندو پلارانو نافرمانی حرامه کړې ده. ګورئ، حرم لفظ ان الله حرم علیکم عقوق الامهات. د والدینو نافرمانی د عظیمه ګناه ده. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته ارشاد فرمای الا انبئکم باکبر الکبائر. ای زما صحابو ز تاسو ته د لوی ګناهونو نه څه ګناهونه بیان نه کم، په نښه درته نه کم چې تاسو ترې ګینې ځان وساتئ. ثلاثا درې درته بیانوم. صحابه ورته وی بلا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ای د الله پیغمبره ولې نه مونږ ته بیان کا کوم داسې ګناهونه دي چې مونږ خبر شو چې مونږ دغه ګناهونو نه ځان وساتو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای الاشراک بالله. د ټولو نه لویه او عظیمه ګناه دا ده چې انسان د الله سره شریک جوړ کړي. او دویم وعقوق الوالدین، او د مور پلار نافرمانی کول، دا هم عظیمه ګناه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دوه خبرې ذکر کړي.
وکان متکئا فجلسا. نبی علیہ السلام دغه وخت کې ډډه والی و، خو چې دوه خبرې ذکر کړي نو روچت شو، تشریف فرما شو، کېناسته. کله کله یو سړی خبره کوي خو چې ډېره اهمه خبره کوي نو که ډډې والي زر راپاسي. نبی علیہ السلام دا دوه خبرې وکړي چې درېیمه خبره یې کوله ورسره روچت شو او کېناسته، ډډې والي و د ډډې نه راپاسي د کېناسته. درېیم ټکي وی الا وقول الزور وشهادت الزور. خبردار درېیم هغه څیز چې هغه په اکبر الکبایر کې دی نو هغه دروغ ویل دی او د دروغو گواهی ورکول دی، دا هم په ګناه کبیرو کې شامل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د آخري خبره الا وقول الزور وشهادت الزور دا خبره پرله پسې کوله، لګیو تر دې چې صحابه وی مونږ وی کاش چې نبی علیہ السلام خاموش شي، ځکه د دې په بار بار وینا کولو به مونږ ته تکلیف را رسېده. دا یو خطرناک څیز و، د دې هغه خطرناکوالی نورم خطرناک کېده. بل نبی علیہ السلام په خپه و، ډېر زیات غصه و. نو مونږ په نبی علیہ السلام خپه کېدو، مونږ وی چې کاش اوس نبی علیہ السلام خاموش شي. نو محترمو که دې کې یو اړخ ته د شهادت الزور او د قول الزور یعنی د دروغ وینا کول یا د دروغو گواهی ذکر دی او د هغې هغه سخت مذمت بیان شوی، نو بل اړخ ته په دریو اکبر الکبایر کې په دریو غټو ګناهونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور او پلار نافرمانیم ذکر کوي. یعنی د مور او پلار نافرمانیم دا په هغه دریو لویو ګناهونو کې ده. لویه ګناه خو دا، خو بیا په هغه ړومبنو لوی درې ګناهونو کې د شرک نه وروسته دی دویم نمبر دی. نو بالکل محترمو معلومیږي دا چې د مور پلار نافرمانی دا یو عظیمه ګناه ده. نو په کار دا ده چې مونږ کوشش وکړو چې د مور پلار د نافرمانی نه ځان وساتو. نن که بچی هغه زوی دی یا بچی لور ده، سبا به دغه لور دا به مور کیږي، سبا به دغه زوی دا به پلار کیږي. نو که نن دی د مور او پلار د حقوقو خیال وساتي، شاید چې د ام سبا له خلکه خیال وساتي. خو که چېرته نن د مور او پلار خیال ونه ساته نو دغه هم کیدی شي، بلکې د تجربې خبر هم ده او د شریعت مسله هم ده. سبا به د ده دپاره داسې خلک را پیدا شي چې ده به بېعزتي وکړي. نن هغه خلکه چې چا نه مور پلار نافرمان بلکې خفه دی او دی یې نافرمانی کوي، دا د را روان وخت د بچو هغه خلکه به چې بچي به دی نافرمانی کوي. نو محترمو په کار دا ده چې مونږ او تاسو د خپلو والدینو د حقوقو ډېر خیال وساتو. که چا نه خفه چې هغې یې راضي کړي، والدینو ته درخواست دی که چې تاسو خپل بچي درلل او معافي یې درنه وغوښته نو بلکل هغې معاف کړې، خپلو بچو باندې رحم وکړې، د خپلو بچو سره مینه وکړې. ځکه ستاسو بچي دي، سبا چې ستاسو په سر دي ته تکلیف ورکولی کېږي، عذاب ورکولی کېږي، نو تاسو پې خفه کېږئ. راځئ نن راشئ دغه خپل بچو سره روغ او صلح وکړئ. بچو له پکار چې مور پلار نه معافي وغواړي، هغې سره روغ او صلح وکړي. الله دې زمونږ او ستاسو دا خبرې دا زمونږ او ستاسو د ښکلي مستقبل هغه سبب او ذریعه وګرځي. د والدینو نافرمانی دا عظیمه ګناه ده، دا لویه ګناه ده. باید چې مونږ او تاسو د نورو ګناهونو نه د ځان ساتلو سره سره د خپل والدینو د نافرمانی نه هم ځان وساتو، ځکه چې دغه یو عظیمه ګناه ده. والله دې نه کړي چې دغه دنیا هم ستا په هغې باندې خرابېدی شي او دغه آخرت هم ستا په دې باندې خرابېدی شي. بلکې زه به ده ووایم چې دا دنیا هم ستا په دې باندې ښه کېدی شي که ته د هغې فرمانبرداري وکړې، او دغه آخرت هم ستا په دې باندې ښه کېدی شي که ته د دغه خپلو والدینو فرمانبرداري وکړې. نو په کار دی چې مونږ په ځای د دې چې خپل دنیا او آخرت پې خراب کړو، په کار دی چې مونږ په دې باندې خپل دنیا او آخرت ښکلی کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د والدینو سره د ښه سلوک په اړه ډېر احادیث مونږ او تاسو ته د احادیثو په دغه ذخیره کې ملاویدی شي. او بیا د هغه خلکو باره کې هم کم خلک چې د خپلو والدینو خیال نه ساتي، د هغې نافرمانی کوي، احادیثو مبارکو کې داسې یو لوی ذخیره مونږ او تاسو ته پرته ده. که مونږ او تاسو په هغې باندې نظر واچو، یقینا چې مونږ به دا ذهن کولو شي چې او یقینا د دغه مور پلار سره ښه سلوک کول، د هغې قدر کول، دا د انسان یو اخلاقی، د انسان یو قانوني او د انسان یو شرعي حق دی چې انسان دغه حق ادا کړي. ابو هریره رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک نقل کوي چې
پیغمبر علیهم الصلوات والتسلیمات ارشاد فرمایه رغم انفو وی صحابو ته تپوسو که من یا رسول الله. نبی علیہ السلام خیری وکړي چې دا غسړی پوزه دی په خاورو باندې ککړه شي، یعنی هغه دی ذلیل او خوار شي. د عربو دغه یو محاوره ده چې هغې چاته خیری کوي نو پوزه دی په خاورو ککړه شه، مطلب یې دی چې الله دی ذلیل او خوار کا. نو نبی علیہ السلام دغه خیری ارشاد وفرمایل. بیا نبی علیہ السلام وفرمایل پوزه دی په خاورو ککړه شي. بیا نبی علیہ السلام په دریم ظلم 3 کرته نبی علیہ السلام دا خیری وکړي. نو صحابو ته پوښتنه وکړه من یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، کم انسان پوزه دی په خاوره ککړه شي، یعنی د کم انسان دی ذلیل او رسوا شي؟ نبی علیہ السلام ارشاد فرمای من ادرک ابویه عند الکبر احدهما او کلیهما فلم يدخل الجنه. نبی علیہ السلام ارشاد فرمای هغه انسان دی ذلیل او خوار شي چا چې خپل والدین دواړه یا پدې کې یو د بوډاوالي په حالت کې بیا موند او د والدینو د لره جنت ته داخل نه که، یعنی د داغي دومره خدمت ونه که چې داغي په وجه دی جنت ته داخل شي. ځکه د والدینو خدمت چې دی نو دا د جنت د داخلېدو سبب دی. نو د مور پلار د په حالت کې رالل، یعنی دی ژوندی و مور پلار یې و، د داغي خدمت ونه که چې ځان یې په جنت ته داخل کړی وي. نبی علیہ السلام ورته خیری کړي الله دی وی دی نورم ذلیل او خوار کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ډیر نرم دله انسانو. نبی علیہ السلام د انسان سره ډیر محبت کوونکی و. نبی علیہ السلام داسې په اهل اسانه چاته خیری نه دی کړی، خو بیا نبی علیہ السلام چې دلته 3 ځل خیری کوي، نبی علیہ السلام خیری کوي او بیا 3 ځل کوي، دا د هغه چا دپاره یي چې څوک خپل مور او پلار دواړه یا یو د بوډاوالي په حالت کې اومونی او دی د هغې په وجه جنت ته داخل نشي، یعنی دی د هغې په وجه ځان ته جنت لاره کولونه کی. د جنت د ګټلو اسانه لار مور او پلار دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د زناورو سره نرمی کړې ده. نبی علیہ السلام د عام انسانانو سره هم ډیره نرمی کړې. ته خو لا مسلمان یادې او بیا دغه مسلمان د پاره دا خیری کړي چې الله دې ذلیله کړي ته د خپل مور پلار نافرمانی کې، ته د مور پلار نافرمانی کې او ته د مور پلار فرمان برداری نه کې، د مور پلار خبره نه مني، مور پلار راټي، د مور پلار مخالفت کې. نبی علیہ السلام فرمای الله دې ذلیل او خوار کا نورم. نو 2 خبرې معلومې شوې. یو خدا چې که انسان جنت ګټل غواړي نو د جنت ګټل دا د مور پلار په خدمت کې دي، او دویم دا چې کوم انسان د مور پلار فرمان برداری نه کوي او خبرې نه مني، نبی علیہ السلام ورته د ذلت او د رسوایی خیری کړي چې الله دې ذلیل او خوار کا. نو مونږ که په دغه معاشره کې وګورو نو دا د تجربې خبره ده. کومو خلکو نه چې مور پلار خفوي نو دغه انسان په دنیا کې ذلیل او خواري. محترمو په کار دا ده چې مونږ تاسو د خپل والدینو قدر وکړو، مونږ د خپل والدینو سره محبت وکړو، مونږ د خپل والدینو د خدمت وکړو. په دې باندې مونږ تاسو نه رب العالمین راضي شي. کتابونو یو واقعه لیکلې ده. یو صحابي د حضرت عوام خپل واقعه بیانې چې یو ځل ما ایران خار نشاپور کې سفر کو. زه یو کلی ته ورسېدم، په هغه کلي کې یو طرف ته مقبره وه او هغې سره خوا کې مسجد و. هلته هغه جومات ته زه لاړم او ما د مازدیګر مونځ وکړ. د مانځه نه وروسته ما وکتل چې په دغه مقبره کې یو قبر وشلېده او د هغې نه یو کس راوچت شو او هغه کس ته چې ما وکتل نو هغه لاندې انسان و، بره د هغه سر د خر و، نور بدن یې د انسان و، بره خر و. او چې څنګه د قبر نه راووته نو د خر غوندې یو 3 اوازونه وکړل او بیا دغه قبر ته واپس لاړ او قبر ورپسې وربند شو. دا صحابي وی زه ډېر زیات حیران شوم چې دا څه معامله ده. وی ناڅاپه مې هلته یو بوډۍ ولیده چې هغې خپل ویښته کمسی کول. ما ته دې بوډۍ ووی چې پلان کیا ته دغه هغه طرف ته ښځه چې ولاړه دا ګوري. ما ورته وی چې ولې او په دې څه چل شوي دی، څه خبره ده؟ وی دې بوډۍ راته ووی چې
هغه ښځه د دې قبر والا مور ده. دا قبر نه چې کوم سړی راووته او د خر اوازونه یې وکړل، دغه ښځه د دې قبر والا مور ده. وایي ما ورته چې څه قصه ده، دا مسله څه ده چې دا انسان او شکل یې د خر شو، راووته او د خر غوندې اوازونه یې وکړل. دغه قصه خو راته بیان که. وایي دې بوډۍ راته ووایي چې دا قبر کې چې کوم انسان و راووته او دا سر یې د خر و، نو دا انسان چې د شراب و عادي و، ده به شراب څکل، نشهیي و. کله چې به دې کور ته راغی نو دې مور به ورته وایي چې بچې د الله نه ویرېږه، تر څو پورې به ته دا شراب څکې. وایي دې بچي ورته په جواب کې ووایي چې ته خو داسې برړېږي لکه خر چې برړېږي، یعنې مور ته یې داسې سپکه خبره وکړه. وایي دا کس د مازدیګر نه وروسته وفات شو، اوس هم الله پاک ده ته دا سزا ورکوي چې دی هره ورځ د مازدیګر مانځه نه پس د ده دا قبر شلیږي او دی روزي او د خر غوندې اوازونه کوي درې، او بیا ننوځي خپل قبر ته او دغه قبر په ده باندې واپس جوړیږي. محترمو، د مور او پلار نافرمانی دا انسان ته په دنیا کې هم الله پاک د هغه ذلت ښیي. الله دې نه کړي چې دغه شان ذلیل او خوار شي انسان په دې وجې چې مور او پلار ترې نه خفه دي. پکار دی چې مونږ او تاسو ټول خپل مور او پلار خوشحاله او راضي وساتو. احادیثو نه ثابت دي هغه انسان چې د مور پلار نافرمانی اب جنت ته نه داخلیږي. د والدینو نافرمانی دومره خطرناکه ګناه ده چې د دې په وجه انسان د جنت نه محرومه کیږي. پیغمبر علیهم السلام فرمای لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. جنت ته به هغه سړی نه داخلیږي څوک چې د چا سره نیکي وکړي بیا وروسته هغه ته هغه احسان ذباتي ورته یادوي، هلکه تا سره ما دا پلانې کار نه کړی، اوس ته بیا خبرې کې، نو هغه احسان چې دې ورسره وکړه دې ورته رایاد که او دې ذباته پې. او هغه انسان به هم نه داخلیږي. نبی علیه السلام فرمایي جنت ته څوک چې د مور پلار نافرمانی کوي. او دریم هغه کس به هم نه داخلیږي څوک چې شراب سکي او بغیر د توبې مړ شي. یعنی د سزا خوړلو نه بغیر به دی بی حساب بی کتاب جنت ته نه داخلیږي، بلکې اول به دی دغه نافرمانه سزا په جهنم کې خوري، بیا د هغې نه وروسته به الله جنت ته داخلوي. حدیث مبارک کې ډېر سخت وعیدات راغلي دي. نبی علیہ السلام فرمایي وإیاکم عقوق الوالدین فإن ريح الجنة توجد من مسيرة 1000 عام والله لا يجدها عاق ولا قاطع رحم. اے نبی علیہ السلام فرمایي تاسو د مور پلار نافرمانۍ نه ځان وساتئ، ځکه د جنت بوی د 1000 کالو په مسافت باندې انسان ته محسوسېدی شي. خو نبی علیہ السلام قسم خوري، فرمایي قسم می دی په الله چې د مور پلار نافرمانه او خلکو سره رشتہ داری کټ کوونکي انسان به دا د جنت خوشبو نه محسوسوي. محترمو، دا ډېرې خطرناکې خبرې دي چې انسان د خپل والدینو قدر نه کوي، چې په وړه وړه خبره مور پلار سره ورانیږي، د مور پلار نافرمانی کوي او بیا الله پاک به هغه ته دقه خطرناکه سزا ورکوي. الله دې مونږ او تاسو د جهنم د دغه سختو نه وساتي. الله دې مونږ او تاسو د دنیا او د آخرت د ذلت او رسوایۍ نه وساتي. الله دې مونږ او تاسو د خپل والدینو فرمان بردار جوړ کړي. رب العالمین دې مونږ خپلم فرمان بردار کړي چې مونږ د رب العالمین هم فرمان بردار یو او دې سره سره د خپل والدینو فرمان بردار یو. الله دې دغه ناسته دا اورېدل دا ویل په خپل دربار کې قبول او منظور کې. محترمو، پروګرام بخرا سره پای ته رسي ان شاء الله العزیز. بل پروګرام کې بیا تاسو سره ملاقات کی. تر هغه پروګرام استاسو دعاګانو محتاج محمد داود عابد استاسو ناخلم اجازه چې ارزه کې الله مراد تل خوشاله کامیاب او کامران لره د لوی الله پامان.